بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، تاسو ګورئ ډیلی میدان. زه یم کاشف عارف راغلی یو نوښار ته. یو داسې تعلیمي اداره به تاسو ته ښایو کومه چې د نورو مدرسو نه هم مختلفه ده او د نورو سکولونو نه هم مختلفه ده. په څه لحاظ سره مختلفه ده؟ نو راځئ چې په دې ریپورټ کې وګورو. زمانوم حامد حسن دی او زه ضلع نوشیره او پای کې یو کلی امانګړ ای سره تعلق ساتم او ما الحمدلله د جامع عثمانیه پېښور نه علم حاصل کړی دی. دستار فضیلت ما التن الحمدلله حاصل کړی او دې سره سره ما ایم ای چې دا هغه پېښور یونیورسټي نه کړې ده. چې کله زه بیا عملي شکل کې زه میدان ته رالم نو ما چې وکتل چې زموږ د معاشرې ته خو ضرورت دی چې بهترین داسې افراد دي چې هغه دنیاوي تعلیم هم وي او اخروي تعلیم هم وي، علم هم ورسره وي. نو ما دلته بیا یو سوچ وکړو، ملګرو سره مشوره وکړه چې موږ داسې یو اداره قایمه کړو دلته به د خپل کلي امانګړ کې چې کومه ضلع نوشیره کې ده. نو موږ دلته یو قدم واخیستو، موږ یو اداره روانه کړه سهل القرآن سکول سیسټم، سهل القرآن. او دا 2 کاله هم د سکول په نوم باندې وچلېده. هغه واړه موږ سره اول نرسري کې بیا ورو هغه موږ پریپ ته شو په 2م کال. 3م کال چې کله د خیره سره دا 1 ته راله نو چې بیا کم هلکان داسې وو چې هغه غټ وو، د 8 کالونو سیوا سیوا وو. نو موږ بیا دا قدم هم واخیستو چې دوی ته موږ څه بهترین تعلیم ورکو، هم دنیاوي هم دیني. نو موږ بیا دلته دا مدرسه یو ونیوله، یو کرایي باندې مو دلته کور ونیولو، د دې موږ 8000 روپۍ کرایي ورکو او دې کې مو دا ماشومان موږ سره چې کوم دي تقریبا 19 تعداد دا مستقل رهایش په طور دلته موږ سره پاتې کیږي. ما نوم عمر زیب ده، زه مونږ کوواډ نه راغلي یو. مونږ دلته نوشیره کې سبق وایو. مونږ سره موتی صاحب ډېر محنت کوي او مونږ هم ډېر محنت سره کار کوو. مونږ د کمپیوټر هم سبق زده کوو او قرآن والا هم. او دلته مونږ سره موتی صاحب سکول کې محنت کوي، قرآن کې هم اردو انګلیش کې هم محنت کوي. مونږ چې اول راغلو مونږ ته مفتي صاحب ویلې چې دا ای دی، د ایس دی، د ډي دی، د ایف ته. مونږ په دې ګوته کېښوې، ورو ورو مې بیولو. اوس راغلو دومره اوچت سپیډ ته لاړو چې اوس 80-90 کې مې سپیډ ده. اوس چې زه غټ څه شم زه به یو غټه مدرسه ځان له وباسم، همداسې بیا زه هم لیپټاپ اخلم وړو ماشومانو ته به دیني سبق هم ښیم او لیپټاپ هم ښیم. ماشاءالله مونږ ته ډبل ټیشر هم زده او ټایپینګ زده او قرآن سبق کې هم تکړه یو، انګلیش اردو کې هم تکړه یو. نو دی سارې مخې نه سکول ووی، سکول نه چې راجوټي شي بیا دلته کې دی مدرسه کې دی لږ ارام وکړي، روټۍ وخوري. اینه بعد بیا چې دی نو دی مازدیګر کې لږ کیل کود هم کوي. بیا چې دی د قرآن سبق وایي، قرآن حفظ کوي. نو دی ته بیا مونږ دلته 3 ټایم الحمدلله خوراک دعوت ورکو. او وجه دا ده چې یاره دی بهترین زده کړه وکړي، کمپیوټر زده کړي او قرآن حفظ زده کړي او سکول تعلیم زده کړي. نو موږ یو قدم واخیستو، د الله په ذات مو توکل کړی دی. موږ سره خپل د دې څه حیثیت نشته چې یاره دا موږ خپل جیب نه څه پیسې نه لګو، خو کرایې باندې مو کور ونیو او موږ وایو چې یاره معاشرې ته ښه افراد میلو شي. د الله په ذات مو توکل وکړو، څه ملګري دی موږ سره لږ ډېر تعاون کوي. د دې دا کرایي ده، دغسې بجلی بل دی، ګیس بل دی، د استادانو تنخوا ده. د الله په ذات مو توکل کړی، شکر دی. تر نن تاریخ هغه ودرېدلی نه دی، خرچه ده الله پاکې برابروي. زما نوم چې دی هغه ایان احمد قریشي دی. زه د بډینګړ یم او ما داسې مفتي صاحب سره زه داخل شوی یم مدرسې کې او ما دا ټایپینګ زده کړی دی، ډبل سټاټر مې زده کړی دی او زه ما شکر الحمدلله عامه سي پړی ادا کړې ده او قرآن مې ویلی دی په ناظره. او دغه ماشومان دي چې کوم غریبانان دي هغوی نه هم بیخي فیس نه الو او چې کوم وس کېږي هغوی ته مونږ وایو چې دا خرچې کېږي، تاسو وګورئ. نو هغوی بیا خپل وس مطابق پکې خرچه کوي. نو الحمدلله دا یو نظام شکر دی دا روان دی. او بیا د دوی طور طریقه دغه ده چې د انټرنیشنل سطح باندې کوم د ټیکنالوژي دا کوم دور دی نو مونږ وایو چې دی بهترین ټایپینګ زده کړي، ډېر ضروري دی. د هغې یو فایده دا ده چې زموږ ماشومان الحمدلله اوس کمپوزینګ هم کولی شي. مونږ یو بل اداره ده، هغې ته مونږ پرچې مونږ کمپوز کړي زموږ د ماشومانو، هغې ته مونږ کم سے کم 1200 روپو فایده ور رسولې دې ادارې نه.
نو دغه مو را روان وخت کې چې دی د سکول نه فارغېږي چې دی ته دا مشکلات نه چې زه به جاب کم ځای کوم زه به دا کم چې دی خپل ځان ته مخه روانولی شي. زما نوم دی محمد عثمان خان غني. زه نوشهره کې اوسېږم او دلته مفتي صاحب سره مې 2 کاله شو چې زه داخل شم نو فرپ کلاس کې وم او اوس ماشاءالله 1 کلاس کې یم او فیبز مې 2 سپارې یاد کړي سیکول سپاره کې او په نازنه باندې مې قرآن ختم کړی دی او زه دلته کې ټایپینګ کوم سکول سبق هم وایم مفتي صاحب سره او ټایپینګ کې مې سپیډ سیوا شوی دی او ډیزاینینګ کوم او اډاب السټریټر هغې کې ګړۍ هم جوړولی شم او امازون FBA دیږي به مونږ ورو کار شروع کوو. اوس وخت کې که یو طالب علم کله علم سفر وکړي او دی بهر روځي نو که جومات د صرف لاړ شي هلته کې خو 6 زره یا 7 زره تنخوا ده په دې باندې خو صرف یو توړه اوړه یا غوړي دام پې نه کېږي. ضروري ده چې علم سره سره د عصري علوم دونه بهترین طریقې سره حاصل کی ټیکنالوژي دونه بهترین طریقې سره حاصل کی چې د خپل ځانم چلولی شي او د علم او دین په یو ښه طریقې سره معاشرې ته پیش کی. فی الحال خو موږ سره د رهایش په طور صرف الکان چې دي دی ته موږ رهایش هم ورکړی دا کمپیوټر ورته ښایو او قرآن حفظ ورته ښایو. اوس را روان دی مارچ نه به موږ د جینکو ځان ته یو سیکشن بیل روانو ای ته موږ مثانې ارینج کړي دی نه مو انټرویو وغوښتي ده هغې ته به موږ ټریننګ ورکوو ای به د ماشومانو ته ټریننګ ورکوي. خو سکول تعلیم سره سره به ای ته موږ داسې مشینان اخلو د ګنډلو چې دا کم ټیکنیکل طریقې سره یا هغه الکترانیک مشینان دي چې ته ورته یو نقشه ورکړې او هغه تا ته ډیزاین کوي نو عملي شکل کې چې هغه جینکۍ سبا چې دی نو د په معاشرې باندې بوج نه وي چې هغې خپل انکم په خپله انشاءالله پیدا کولی شي په یو پرده کې په حیا او په عزت سره سره نو هم به تعلیم ورکو هم به ورته پریکټیکلی چې دی نو هغه د ګنډلو دا کم وسیع نن سبا دا ډیزاینینګ په کپړو باندې کېږي دا ډیزاینینګ به ورته ښایو بیا دا کم امبرایډري دا مختلف دی چې کم په لاسو باندې کاریګري کولی شي دا ټول به انشاءالله دی ته وښایو دا مو مارچ نه را روان کال انشاءالله اراده ده که خیر. فلحال موږ سره جي ګینې چونې یو 2-3 ملګري داسې دي بهر نه دوبۍ نه یو ملګری دی داسې قطر نه یو ملګری دی او دې ځای کې یو ملګري 2 دي چې هغوی موږ سره لکه خپل وس مطابق امداد کوي دا خرچې شکر دی روان دي او نور مو انشاءالله چې کم مخیر حضرات دي که ای دی سره یو روپۍ امداد کوي یا به ضایع نه ځي انشاءالله په دې ماشومانو به لګي انشاءالله دی مستقبل د ښه کېدو دپاره. زموږ انشاءالله را روان وخت کې اراده ده چې خپل ځای که خیري والو ځمکه والو او بیا په خپل نقشه باندې یو مزیدار بلډینګ جوړ کړو چې یو کمره 2-3 سټوډنټان پکې وي ای ته ښه لیپټاپ موجود وي ای ته قرآن موجود وي ای ته استادان وي بهترین د هغې تربیت پکې کېږي انشاءالله دا مو اراده ده چې خپل بلډینګ موږ جوړ کړو چې ای ته دغه تعلیم ای ته ښه بهترین طریقې سره موږ ورکوو انشاءالله.